ته بدل اخیستل غواړي نو د هغه کور تباه کا. د خپل کور بربادي کول د کم دی عقلمندي ده. سوال پیدا کیږي او کنه ستاسو نوسه پیدا کېدې شي. ناممکنه ستاسو زوی د ناممکنه نه ممکنه جوړه کړې ده. اوس به هیڅ خبره نه کیږي. ما ستاسو نه دا امید نه لالا جی. امید سره خو ستا انګور ده. لاړه شه د هغې خیال ساته. ډېر ضرورت دی ستا د خیال ساتلو. دا خلک مالته بوزي. هلته یې بوزي. چېرته یې بوزي؟ چېرته به چې په دې سوز کې او دا به بېهوشه کي او چې کله دا په هوش کې راځي نو د دې غېږه به تشه شوې وي. مونږ ته د یارې هېڅ ضرورت نشته. زموږ زړونه صفا دي. زمونږ زړونه خو صفا دي خو د مشر سرکار په زړه کې خامخا غلا ده. زما په هغې یو ذره اعتبار نشته شهاب. یا خو به ته ما سره ځې او یا به لیډي ډاکټر حویلۍ ته راځي. د کم ځای خبره دې کوله؟ ما ته داسې ښکاري زه هم یو ځل به ورجوړه شوې وم. څه؟ ها زما یقین خو نه دی خو داسې راته معلومیږي. هغه ځکه نه ځي چې امینې ورته ټوله خبره کړې ده. کومه خبره؟ هغه چې څه ورسره شوي وو. څه ورسره شوي وو؟ اوس تاسو دومره ماشوم هم نه یې او نه دومره رښتونې. که رښتونې وې نو د مایرې د بوتلو په ځای به م ډاکټره حویلۍ ته راغوښتې وې. ډاکټر مهرالنسا ویښته خو را لږ ومنځ که ارام خواره هډو ازادېږي نه جاغ شوي دي. نسیم تا سره مې کار دی سټډي ته راشه. ښکاري ډېر ضروري کار دی. که ته وې نو زه به بهر لاړه شم. تاسو دواړه چې څه سلاګانې کوئ که نه نو همدلته یې وکئ. پیر صاحب تاسو چې څه وایې نو دلته ووایې. دا زما په موجودګۍ کې نه کوي. ډېر چالاک سړی دی چې یوازې شي وینې څکي د خلکو. امنې دا څه افواګانې خوری حویلۍ کې؟ ښه نو ګینې ته هماغه خبرې کولو له راغلې. نسیم لږه بار لاړه شه. زه چېرته م نه ځم. امینې ته زما ضرورت دی. ته یارېږې که چېرې ته لاړې نو دا به یوازې نو ما به اومه تېره کي. که نه ته یارېږه ما ځه شاباش. په ده کې دونه همت چېرته د ده دپاره خو زه یوازې کافي یم. خو نه هېڅ به م نه کېږي. په دونه موده پس خو میله لاسو له راغلی دی. موږ دواړه ښځه خاوند یوازې پرېږده. په دونه موده پسه زړې خبرې چې رایادې کړو نو د یو بل زړونه به پې ټکور کړو. ته ځه. اوس وایه پیر جلال الدین د کومې ضروري خبرې ضرورت درته پېښ شو؟ دا ته نسیم سره څنګه بکواسونه کوې؟ ولې زه دروغ وایم څه؟ زه صرف تا ته دا ویلو له راغلی یم که چېرې تا بیا داسې الټه خبرې وکړې نو زه هر څه کولی شمه. زه دروغ وایم څه؟ ستا په خبره به یقین څوک وکړي. تو خو هسې هم اکثر له ګډې وړې خبرې کوې. زما د خبرې که څوک یقین کوي او که نه خو ته خو په رښتیا پوهېږي که نه؟ او ویرېږه د هغه وخت نه چې زه د ټولو په وړاندې
په قرآن لاس کېدم او تپوس وکم ستانه چې زه مور جوړه شوې یم که نه؟ نو ته ماله دمکی راکې. که چېرې ما سره دې سودا وکړه نه به دله دمکي در کوم او نه به خپل حق له جنګېږم. بس ته صرف زما د خاموشۍ قیمت ادا کا. څنګه قیمت؟ دا چې ته به د مایره سره داسې نه کې چې څه تا زما سره کړي. ماړو داسې څه کړي نه دي. تا مور پلار خو کړي که نه؟ که چېرې تا ته دا شرط قبولي نو زه دا لوس کوم چې زما په خېټه کې ستا ماشوم نه و. خو دا راز به تر د مرګه پورې زما په زړه کې وي. ګنې زه به دا ټول عرصه شهاب ته وویم او به ویم شهاب ته ته چې څه غواړې هماغه به کومه. डॉक्टर मेहरुन्निसा. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. This way, please. Sorry, बाबा. هغه एक्चुअली مایره ډېره لیدلې ونه ما سوچو چې ډاکټر دلته راولم. خو کړل تا ډډې ته شه بیبیانې را روانې دي. ته لیونی شوې خو نه دلته هر څوک خپل غم کوي او ته د ځان په ځای د مایرې غم کې دومره په ګرانه دغه دروغجن کابو شوی و او ته یو دم په شا شوې. زما سره د مشوره مو نکړه او زه دلته خوشاله دم چې داغه نه به د مشر سرکار حیثیت غواړي. خو تا دا څه وکړل؟ بس اوس نور تقریر مه کوه. نور درته زه څه ووایم؟ تا زه د څه ویلو قابله پرې نه ښودم. زه ستا دپاره هلته د پیر جلال مخې ته د حق دپاره ودرېدم او ته دلته د هغه مخې ته د څه ویلو بغیر چپ شوې. نو څه به مې کول؟
د هغه نه به مې د هغې ماشوم مطالبه کوله کوم چې دې دنیا ته د راتلو نه مخکې ختم کړی و. ولې هغه واپس راتلی شي؟ تا خو نه کړه مینې. ما ډېر ښه کړي دي، ډېر ښه مې کړي. زه لیونی یم خو دومره م نه څومره چې مې ته ګڼې. د پیر جلال مخې ته مې هغه هډوکې غورځولی دی کوم چې هغه نه غورځولی شي او نه یې خوړلی شي. کوم هډوکې؟ همدغه د مایرې والا هډوکې. که چېرې په دا وخت ما د خپل حق خبره کوله نه به زما حق میلاو شوی او نه به ما یې راته د هغې حق میلاو شوی. تا لیدلي نه دي د پیر جلال په سترګو کې څومره غوسه او څومره نفرت و؟ ولې؟ ځکه چې ما د هغه په لکې خپه ایښې ده. خو دې خبر چې ته څه وې زه په هېڅ نه پوهېږم. که چېرې ما په هغه وخت هغه سره عزت کړی و نو هغه به په غوسه کې راغلی و هر څه یې کولی شو. هغه ته مې د خپل چپ پاتې کېدو تسلي ورکړه او ما د خپل طرف نه هغه بې فکره کړو او هغه به په دغې بې فکرۍ کې راونیوی شي. زما د مولا کارونه حق بس یو ځل چې د مایرا د مور جوړېدو تصدیق وشي بیا ګوره چې څنګه شاډوله واچومه. په حویلی کې لیډي ډاکټره راغلې ده. د شهاب پرسکونه لهجه او ستاسو بې سکونه سترګې دا ګوی ورکوي چې مایره بالکل رښتیا وایي. او نسیمه چې د امنا په باره کې څه وی هغه بالکل رښتیا دي. او زما خپې لکه د واورې یخې شوي. بتوله راولېږي او تاسو د دې ځای نه لاړ شئ. یقین دې راغو که اوس هم څه غلط فهمۍ کې ما ته خو افسوس ته چې تا ته زما د بېزتۍ کتو موقع میلاو نه شوه. ستا خوبونه خاورې ایرې شو فاطمې. ځه
شهاب دی نوی بل څوک به وي ښه ښایسته جینۍ خو یې څوک له څوک به درته میلاو شي واده کولو له زه به تا سره وګورم زه به ستا د دې ګنډا خبردار که تا ماله دمکي راکړه دا زما کور دی ته دلته نه تلی شي اوس د دې حویلۍ مشره سرکار زه یم که چېرې ته شنډه نه یې نو زم نه یم اوس خو صرف دا کنفرم شوه چې ته مور جوړېدو والی جوړېږي به که نه چې وخت راشي نو دا پته به لګي څوک دی د په دې څه وشو اوس ته پوښتنه وکړه چې څه شوي دي تاسو ته تپوس وکړئ ستاسو نیازمینه ده فاطمه 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 دروازه کھولو کا فاطمه فاطمه دا پتہ څه شوي دي دا ته څه کېده کې اوس په ته برداشت کې څه شوي دي مهره پر اختیا مور جوړېدو واله ده حویلۍ ته ډاکټره راغلې وه ما هغې وویل زه برباده شوم بابا مایرې زه د هېڅ ځای پرې نه ښودلم زه په خپله کمره کې د سیګار د هلوګې او تاسو نوره نشم برداشت کولی که دې وخت موږ دواړو یو بل برداشت نه کړل نو د چا به هېڅ نه شي خو موږ به د هېڅ پاتې نه شو زه ډېره ستړې شوې یم ما غلې پرېږده لاړ شئ د دې ځایه د چوپ کېدو په ځای موږ دواړو له دا سوچ پکار دی چې دې عذاب نه څنګه وځو زه تا سره خبره کول غواړم زه هېڅ خبره نه کول غواړم ته زما بېعزتي کې
د قاتلانو همیشه بیزتی کیږي. زه قاتل نه یم. ما چېرته هم قتل نه دی کړی. زه هغه وخت ویلی کې نه وم. څه چې کېدل هغه شوي وو. کله چې زه راغلم نو کومه تبۍ چې کېده هغه شوې وه. هغه وخت زما هېڅ حیثیت نه و. دا فیصله مشر پیر صاحب او زما مور زما په غیر موجودګۍ کې کړې وه. دا هر څه څنګه وشو بابا جانه؟ د الله شکر ادا کا چې په وخت پته ولګېده. او دا هم شکر کوه چې امنیو ته پته ونه لګېده. موږ هغې ته دا ووې چې د هغې په خېټه کې رسولی ده. هغې څه شک خو ونه که؟ دروغ چې په اعتماد سره وویلی شي نو بل په شک نشي کولی. او که ستا نه چا تپوس وکړو نو ته هم هغوی ته همدغه ووایه. جی مور جانې ودرېږه بیا احتیاط کوه ته. هغه ورځ زه په لومړي ځل خپل مشرانو ته راوګرځېدم. څه چې مې په خوله راتلل ما ووې. یو موقع داسې هم راغله چې ما په هغوی لاس اوچتول غوښتل خو هغه وخت ما د هغوی د عزت خیال وساتو او هېڅ مې ونه وې. دا هر څه زما مور پلار کړي وو. اوس چې څه هم کوي نو صرف پلار به کوي. دې پیرې به مور هېڅ هم نه کوي. چاته فون کې ما یې راته کومه خوشحاله کې هغه زموږ لور ده، څه پردی خو نه ده. کم از کم د خیریت دپاره یو فون ته خو مې پرېږدئ. واوره ډېره بي بي سي به نه جوړېږي. ګورې هغې سره که څه وشو موږ ته به پته ولګي. څه به کېږي؟ دا خو مشره سرکار او هغه پوه شه. وړاندې هغې ته ما صفا صفا ویلي دي که بیا یې داسې حرکت وکړو نو هغه مړه کوي او ماله اطلاع راکوي زه به مړی پسې درشم. دا څنګه خبرې کوئ تاسو؟ اوس خو به د هغې کم وختې په مړي پسې هم زه لاړ نه شم. د پیر صاحب په زوی باندې د دومره غټ الزام لګولو هغې له دا سزا پکار ده چې غسل نه بغیر خاورو کې ښخه کړی شي. نه فاتحه نه درود. که دا خبره وي نو زه به خپل هلته د هغې خبر لزم. خبردار نه به ته ځې او نه زه. که تاسو نه راځئ نو موږ به خپله راشو. زما بچې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زما بچې. څه وشو خالا ته ولې ژاړې؟ نه بچې زه ژاړم خو نه. مایرې ته داسې وکړه چې خالا دننه بوځه. دوی زما په مخ کې نشي ژړلی. راځئ امي دننه ځو. تا سره خو به زه رستو خبرې کومه. ځه دننه ځه. ډېره راغلې دمکیانو ورکولو والا. ځه. څه وشو؟ تاسو په حیرانتیا ولې ګورئ؟ ته ناستې راته نه وایې؟ ها راځئ راځئ. بتوله ته سره رالی. ته بتوله یې؟ بتوله چېرته ده؟ سرکار بتوله مینا بیبي ته نکریزې لګئ. نکریزې؟
او که آ ا هم اوس داسې وکړه څنګه ښکارمه زه بالکل مشره سرکار بلکې ته یې اصل کې مشره سرکار همداسې اوسه بس ډېرو شو زما له لوپتو اوس تم ښه شان تیاره شه دا سره سرخي ولګوه او لالي مو لګوه داسې تیاره شه نن چې تا وویني چې مشر سرکار باندې د زړه دوره راشي پهله ټیک خو درلکم سوکو مشره سرکار کاغه مشره سرکار ده نو دا څوک ده هغه د پیر جلال درېیمه ښځه ده پوه شوې ته جی اوس وایه څوک راغلي د پیر صاحب درېیمه ښځه او دا څوک ده مشره سرکار مشر سرکار خو به ډېرې چغې وهلې وي مخکې خو یې ډېر غوبل راغستی و خو چې بیا ډاکټره راغله او دا خبره یې کنفرم کړله نو بیا غلې شوه هغه وخت نه مې په سترګو نه ده لیدلې ټوله ورځ په خپله کمره کې وي د هغوی دا خاموشي چېرته د غټ طوفان علامې خو نه دي څه مطلب بس بچې اوس هوښیار اوسه الله تعالی یو نعمت درکو د هغې قدر وکړه حوالې کې چا سره د فري کېدو ضرورت نشته ټولو نه جدا اوسه فاصله ولې وساتم ځکه چې اوس ته د هغې حوالې مشره سرکار یې نورو ښځو سره په ملاوېدو خپل پوزیشن مه کموه امي دا تاسو څنګه خبرې کوئ زه د یو ملک پرایم منسټر نیمه جوړه شوې چې ټول عمر به په پروتوکال تیرومه د چا خواله نه ځمه ځان ته نږدې څوک نه پرېږدمه دا څنګه خبره شوه تر څو پورې چې مور نه جوړه شوې تر هغې چې څنګه زه وایم په هغې عمل کوه ځکه چې حویلې کې ستا صرف یو ملګری دی نور ټول دشمنان خاص مشره سرکار او یاسمین نه هوښیاره اوسه امي تاسو ما یاروئ یاروم دی نه هوښیاروم دی د ټولو نظر پتا دی چېرته د نظره نشي که چېرې ته شنډه نه یې نو زم نه یم اوس خو صرف دا کنفرم شوه چې ته مور جوړېدو والی جوړېږي به که نه چې وخت راشي نو دا پته به لګي څه وشولورې ها کیدای شي تاسو ټیک وایئ د کومې ورځ نه چې دا ملک جوړ شوی دی د هغه ورځ نه والا تر ننه پورې دا سیاست د پیرزادګانو د کور وینځه ده مشرانو دپا کم عذاب کې واچولم تاسو ته لاره خو راته وښیئ د عزت بچ کولو فلحال خو هر طرف ته تیاره ده سبحان الله د کوم ځای تیارې دی کینې نه موږ ناستې له نږ راغلي موږ خو اجازت غوښتو له راغلي یو
د کومې خبرې؟ اغا زمونږ د دوانو بهر تلو ته موټ شوی. دې باره کې تاسو د مشر سرکار نه اجازت واخلې، مانه نه؟ په شریعت کې د خاوند نه د اجازت غوښتو حکم دی. مونږ واده تا سره کړو که ستا درېیمې ښځې سره. په کومه خوشحالۍ د هغې نه اجازت والم؟ ډېرې خوشحالې راته ښکارې. خیریت خو دی؟ زمونږ نوسې کېدو والا دی که نه، ځکه خوشحاله یم. مونږ دواړه ستاسو دواړو په شان نه یو چې د خوشحالۍ خبر واورو او ماتم جوړ کړو او مخ هم ځوړند کړي یو ناست یو. چپ که سمې مې وروړې، خبرې ته مې پرېږده. پیر جلال، مونږ دواړه د خپل نوسي او انګور له توفې اغوستولو ځو د امید دپاره، او که چېرې ستا زړه کېږي نو ته مرسته زموږ سره. رسول بخش ته ووایه هغه منبوزي. راځه نسیمې، مونږ به د رسول بخش سره چکر ووهو. څنګه ښکارمه زه ووایه څه دې خیال دی؟ سوځم ما چېرې خو م صفت کوه. زه نسیم، مونږ به په خپله مشغوله وکړو. ستاسو د لاس تړلی شوي غوټې زه به اوس په خپل غاښونو ګلاوم. ته لکه د بوت سما کمره کې ولې ناستې؟ تیاره شوې ولې نه؟ تاسو ځئ زه نه ځمه. زه د چا نوکره نه یم چې د نورو د بچو دپاره تحفې اخلمه. ولې تا ته موږ نوکرانې ښکاره سو؟ نوکرانې داسې ځان تیارئ؟ زه شاباش، پاسه ځان تیار کا. ته خو ماشاءالله دومره ښکلې یې چې صرف مخ وینځې نو پړه کېږې به. بیبي زما طبیعت ټیک نه دی، زه نشم تللی. چې داسې پړسېدلې مخ ناسته نو شهاب به ستا کابو کې نه راځي. نو څنګه به راځي؟ ته ما سره لاړه شه، په لار به درته ټول چلونه وښیم. پاسه تیاره شه. د کوم ځای نه راغلی؟ د مور کور نه. څادر د څه شو؟ هغه امي کره رانه پاتې شو. نن د څادر د مور کره پرېغوستو او سبا له به روپټه چېرته بل ځای پرېږدي. اصل کې په تادی کې ومه نو خیال مې نه و. تر ننه پورې زه بې څادره د دې کوره بهر نیم تللی. نو ستا په سر کې کوم د سرو ښکر لګېدلي دي چې تا سره د پردې اډو خیال نشته؟ مشر سرکار، تاسو زما د عزت هیڅ فکر مه کوئ. زه د خپل عزت خپله خیال ساتلی شم او هسې هم زما خاوند ته پسې اعتراض نشته. نو تاسو ته هم څه مسله نه ده پکار. ځان سنبال که جینې. ما خپل ځان ډېر ښه سنبال کړی دی. تاسو خپل خیالونه سنبال کئ. مایرې دنه زته زه هم دنه روانه ومه، خو ستا امي زه ودرولمه او هسې بیسه زما د بېعزتۍ فرض پوره کول شروع کړه.
مایرې تا ته داسې خبرې کول نو پکار. ما څه غلط وویل څه؟ ستا خبره ټیک وه خو ستا لهجه ټیک نه وه. داسې خبره دې ورسره وکړه لکه چې خدای مکه هغه د دې کور نوکره ده. هغه زما مور ده مایرې. خو هغوی ته ما نه داسې انویسټیګیشن نو کول پکار. هغوی انویسټیګیشن نه کول مایرې. هغوی صرف د صادر تپوس وکړو تا تقریر شروع کړو. ته ما سره جنګ کول غواړې څه؟ زه جنګ نه کوم. زه صرف تا پویوم. اوس هم تا ته دا نو ویل پکار چې زما خاوند ته پسې اعتراض نشته نو بیا تا ته څه مسله ده؟ نو ما ورته د کمې دروغ وویل ځکه صادر واچوم او که وانچوم تا ته خو څه اعتراض نشته که نه؟ خو دا زموږ پرسنل خبرې دي. ضروري نه ده چې موږ بار څه کوو کور ته راشو دا اعلان وکړو چې موږ دا کوو دا کوو. د دې مطلب دا ده چې ته خپل ځان بچ کې او ما د ټولو په مخ کې بې عزته کې. فور هیون سیک مایرې ته د خبرې غلط مطلب وباسي. پلیز شهاب زما نه دا منافقت نه کیږي. زه چې څه یم د ټولو مخ کې یم. ته چې څه سوچ کې کوه. مزه پاتې شه پلیز. د نوره بې عزتۍ دپاره زما لپاره د شلو کالو مرګتیا داسې څنګه ماتولی شي؟ خو دلته پاتې شوم نو زړه به مې وچوي. دواړه چې ملو شو نو هر څه به سنبال کو. ما ډېر کوشش وکړو خو ما نه ونه شوه. اوس ستا نمبر دی که بچ کولی شې نو بچ یې کې. که څه بد شو نو واپس به راشم. که زما عمل رټه شو نو ټولې ښځې به په داسې مرګ وجنم چې له چا به کلمه م نصیب نشي. په دې خو زما الله خبر دی چې د چا به کلمه نصیب کیږي او د چا نه. که چېرې دې ځله د لیکچر کولو موقع ماله راکې نو زه همیش دپاره دا خبره ختمولی شم. ګدی تاسو ساتئ او د قومي اسمبلۍ سیټ ماله راکې. او که داسې ونشي نو بیا نو نه به دا ګدی پاتې شي او نه د قومي اسمبلۍ کرسۍ.